د خالد پلار نور په غوسه سو، ورته وایي چې ای خالده، ای زویه، که چیرې دې په آینده کې دا رقم ته خبره کړې وله او د هغه دین ته دې رښتینی دین ویلی و، زه به پر تا باندې خپل خوراک بند کړم. خالد په جواب کې ورته فرمایي چې ای پلارجانه، د روزي والا چې دی، د خوراک والا چې دی، هغه صرف الله تعالی دی. ما ته چې روزي راکوي هغه یې الله تعالی راکوي، ما ته ته روزي نسې راکولی. پلار یې نور په غوسه باندې سو. دا خو یو وارې ما ته په جواب کې د محمد رسول الله صداقت پیښوي، اوس د الله تعالی وحدانیت راته پیښوي او رازق صرف الله تعالی بولي. نو یې خالد په دې وخت کې له خپله کوره څخه پسې واخیستی او دا پاته بچانو ته دا دعوت وکړو چې دا خبره یاد وساتئ، که هر چا له خالد سره خبرې کړې ولې، له خالد سره تعلقات ساتلي وو، هغه به هم داسې کوم لکه خالد، هغه به هم له کوره سپسې اخلم. خالد بن سعید د خپل پلار چوکاټ پرېږدي، خپله دروازه پرېږدي، د محمد رسول الله و دروازې ته رالی. بیا الله تعالی داسې عزت هم ورکو چې محمد رسول الله به هم د ده ډېر خیال ساتي. کم کس یې خیال ساتي؟ هغه کس چې الله تعالی دنیا د ده له رویه پیدا کړې، محمد رسول الله په د ده عزت کوئ. د خپل پلار چوکاټ یې پرېښوئ، د محمد رسول الله چوکاټ ته رالی، د محمد رسول الله هم مینه ورسره پیدا سو. ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي ولله العزة وللرسول وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. عزت خود الله تعالی په دین کې دی، د الله تعالی په خبره منلو کې دی، د محمد رسول الله په طریقه کې دی، لیکن ولكن المنافقین لا يعلمون، منافقین خو په دې باندې نه پوهیږي.